الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو سنگرخانې ما په خیبر پښتونخوا کې دهشتګردي یو ځل بیا شروع شوې ده. د باجوړ او د مومندو سیمې په دغه کې بیا متاثره علاقې دي د نور پښتونخوا د علاقو په شان کې. خو پرون په دغه کې یو ډیولپمنٹ دا شوی دی چې د خیبر پښتونخوا چې کوم صوبایي حکومت ته وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هغه د مومند او د باجوړ وفد د جرګې په شکل کې راغوښتي دي او بیا په علاقه کې په مومند او په باجوړ کې چې کومه بدامني روانه ده په دغه حواله سره د جرګې سره خبرې شوې دي. بیا چې کوم اپریشن دلته کې روان دی یا بکیږي د ټارګټډ بیس اپریشن نه بدا جنرال کیږي نه به جنرال کیږي په دغه حواله سره خبرې شوې دي. نو پرون چې په جرګه کې چا شمولیت کړي دي په هغه کې د جرګې یو ممبر ما سره دا وخت د باجوړ نه موجود دی د مولانا عبدالرشید صاحب په شکل کې د جمعیت علماء اسلام سره تعلق ته او سابقہ سینیټر هم دی. سینیټر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. سینیټر صاحب پرون په وزیر اعلی هاوس کې د امن حواله سره جرګه شوې ده. تاسو پکې څه خبرې تیزی کړې دي. نو اول خو راته دا ووایئ چې د جرګې څه نتیجه سره ووتله؟ جرګې خو په دې خطه کې چې کله حالات ګډوډ شوي دي د هغې یو تسلسل روان دی او دا هم د روانو جرګو تسلسل و. جرګې کله پبلک او پرایویټ سیکټر کې کېږي او کله سرکاري بنیادونو باندې کېږي. نو وزیر اعلی صاحب هم پرون جرګه راغوښتې وه د باجوړ او د مومندو او ایجنډا او موضوع چې دا هغه د دې خطې دغه د امن چې کوم مشکل صورتحال دی نو دغه موضوع او په دغه موضوع باندې رایګانې اخیستل او خبرې کول او چې څه پکار دی او څه نه دي پکار. بهر کې رایګانې مخې ته راغلې تجاویز هم مخې ته راغله. خو دا د چې اوس د شلو کالو نه دا جرګې هم روانې دي او تجاویز هم راځي او حقایق هم مخې ته کېښودلی کېږي خو څوک نه خبره اوري او نه په هغې باندې عمل کېږي او نه په ایکشن اخیستلی کېږي. نو دا یو د مقایسې ټکي نو خو جرګې روانې دي کېږي. صحیح تسلسل دی. صحیح. سینیټر صاحب تاسو د تجاویز ذکر وکړو نو کوم قسمه تجاویز رالل مخې ته؟ نو زیات خو همدغه و مخبل همدغه تجویز و د جرګې د ډېرو خلکو مو چېرې اوس دا اپریشن چې دي دا 25 کاله وشو او د دې اپریشنو څه ښه ریزلټ نه دی راغلی سوا د دې نه چې د قوم علاقه ملک یې تباه کړی دی وینې توی کړې ده تخریب یې راوستی دی. اوس په کار ده چې د مذاکراتو آپشن خپل شي. نو یو خو د هغې لپاره دا ده چې زمونږ د سیاسي جماعتونه سره یو شي او خاص کر د پښتون ټرایبل چې کوم سیاسي قیادت دی او دا سر جوړ کر کینی او د کم خلک چې پالیسی میکر دي پالیسیانې جوړوي د هغې سره کینی او دا پالیسي تبدیل شي چې هغه پورې په دې خطه کې امن نه راځي څو پورې چې دا پالیسي د 9/11 نه بعد چې کومه دا تسلسل باقي وي. دویمه دا ده چې داسې یوه جرګه جوړه شي چې هغې کې جامعیت وي نو غټه جرګه وي او بیا دا ده چې د هغې سره اختیار هم وي او بیا دا ده چې هغه جرګه ډایلاګ او مذاکرات شروع کړي او په هغې کې د افغانستان حکومت امنوالي هغې کې پاکستان امنوالي او په هغې کې دا کم قوتونه چې وسله اوچته کړې ده په دوی سره هم خبره وشي او د دې مسلې یو جامع حل او پایدار حل تلاش شي. نو دا تجویز زیات تر راته مخې ته نو دوی تقریبا ځان سره نوټ هم کړو چې موږ کو دغسې چې یو جرګه داسې وړې سطحې نه جوړه کړو بیا غټ ته لاړ شو بیا دا وکړو هغه وکړو نو الله دې وکړي چې څه عمل درآمد پرې وشي. ټیک ده. سینیټر صاحب تاسو د جرګې د اختیاري خبره وکړه نو زما په خیال باندې چې صوبایي حکومت سره هم د دغه لیول منډیټ او اختیار نشته چې هغه د ډي ټي پي سره یا د دغه خلکو سره په خپل بهاف باندې مذاکرات انیشیټ کړي. دغې ته به څنګه ګورئ لکه بیا به پالیسی میکرز ته هغې طرف ته به بیا خبره ځي؟ دې کې شک نشته چې دوی سره اختیار نشته او دوی په دې کې څه رول نشي ادا کولی. دوی سره چې کومه نقشه یا آیډیا د هغه دا ده چې یاره موږ جرګه جوړه کړو د قبایلو بیا هغه موږ د دې بره قیادت سره کښېنو عسکري قیادت سره سیاسي قیادت سره او بیا هغوی
کوشش وکړو د خپل خبره پیومنو نو لکه دوی په خپل لیول باندې څه نشي کولی او یو د چینل په تور باندې که دوی ځان استعمال کړي چې دا یو چینل شي صوبایي حکومت ته برکت ته نو دغه د دوی یو نقشه ده په ذهن کې اوس په دې کې څومره اخلاص دی یا به څومره دا کامیاب شي هغه ځان یو خبره ده په بهر کې هر څوک خپلې منصوبې جوړوي خپل پلانینګ کوي نو زمونږ سوچ دا دی چې اوس د دې لپاره بله لار نشته دی بغیر د دې نه چې دا جنګ سړول دي په دې جنګ او په دې اور باندې اوبه اړول دي او هغې طریقه او ترتیب همدغه دی چې موږ جرګه وکړو ټیک دا سېنیټر صاحب پرون چې کومې خبرې تاسو کړې دي هلته کې هم جرګې مخې ته خپلې خبرې کړې دي په هغې کې تاسو دا خبره وزیر اعلی صاحب ته کړې ده چې ته یو طرف ته وایې چې یاره اپریشن دې نه کېږي بل سایډ ته دا د آی ډي پیز لپاره ټینټونه ولګول تا د هغوی لپاره انتظامات وکړو ستا پالیسۍ کې هغه ډول پالیسي دي یو طرف ته یو څه بل طرف بل څه کې نو په دې باندې د وزیر اعلی صاحب جواب څه و نو خبره خو دا چې جرګه یو په جرګه کې خو بس سپینې خبره کوي چې په کومه خبره ستا تحفظات یا شکونه هغه به کلیر کړي نو موږ خو جرګه کې ناسو د صوبایي حکومت په بعضې خبرو باندې د وزیر اعلی په هغې زموږ شکوک او شبهات چې مثال په طور ته د اپریشن په حق کې که ته مخالفت کې ځکه ته یوه ورځ پریس کانفرنس کې د اپریشن په مخالفت کې بله ورځ پریس کانفرنس کې د اپریشن په حمایت کې یو وارې د اپریشن باندې کېږي بله ورځ بیا 50 ټرکه خیمې د باجوړ ته راولېږلې کیمپونه جوړ شولو خیمه بستیانې جوړې شولې نو لکه دا زموږ په ذهن کې سوالات دي نو بهر کې به خپل یو دا وکړو چې یاره موږ خو خیمې دې لپاره لېږلي دي د احتیاطي تدابیرو په بنیاد باندې چې بیا هم که اپریشن شروع شي او څوک نږدې نه متاثره کېږي یا څه کېږي د هغې لپاره یو شی موږ سره وي او بهر کې دا خو سمانه نه لري دلته چې اوس اپریشن کېږي بغیر د نقل مکانۍ نه کېږي نو سوال نه پیدا کېږي دلته چې دا خلک ننوتی دی په کلو کې په علاقو کې او اوس چې خامخا ته په هغې باندې اټیک کې خو پردی کور به ولې پردی جومات به ولې نو دې کې سوال نه پیدا کېږي چې دوی ټارګېټډ اپریشن وکړي دوی به خامخا دغه کوي خلک به متاثره کوي کورونه به خرابوي نو د دغې وجې نه د دوی فیصله د اپریشن ده هر څومره چې دوی په خوله باندې وایي چې یا داسې ده هغسې ده خو لکه دوی دا کوم تدابیر چې کوي دا د غټ اپریشن تدابیر دي او د دغسې اپریشنونو نه ښکاره خبره ده چې د دې قوم نفرت دی او د دې قوم کرکه ده ځکه موږ دا وایو چې دا خبره ډایلاګ ته لاړه شي نو ښه ده ټیک ده سېنیټر صاحب موږ سره هم د دغه پرونۍ جرګې په حوالې سره د باجوړ او د مومندو چې کوم دغه بدامني ده د هغې په حوالې سره دغه خپل خیالاتو اظهار وکړو ډېره زیاته مننه کوم خادم غواړم اباد راته اوسه